السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم ګرانو کتونکو د نوخار د ټولو نه غټ هسپتال په کوم چې مونږه مسلسل خبره کوو قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس هغه نن صوبایي وزیر صحت سره د نوخار د نور ایم پی ګانو ایمنیز او نور اعلی حکامو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سرګرم کارکونانو هغه سره د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ډیره تفصیلی دوره کړې ده. په دې موقع باندې د نوي وارډ افتتام کړی ده. د ماشومانو حوالې سره چې کوم نن سبا نوې یو بیماری ده او وبایي صورت دی، ایمرجنسي صورتحال دی، نو هغې حوالې سره هم ډېر غټ وارډ افتتاح وکړو. دې سره سره د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس د مختلفو واردونو معاینه هم وکړو. د نوخار میډیکل کالج، نوشهره میډیکل کالج د هغې هم تفصیلي دوره وکړه. ملازمینو سره میټینګ هم وکړو. د ملازمینو چې کوم مسایل دي هغه هم واورېدل او په موقع باندې څه مسایلو د حل کولو احکامات جاري کړل. او دې سره سره نور چې کوم غټ ایشوز وو هغې باندې تفصیلي مشاورت هم وشو. نن تقریبا 11 نیمې بجې د صوبایي وزیر صحت انجینیر خلیق الرحمن خاټک، د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر او د نوخار د بنګ ایم پی اے نوجوان ایم پی اے میا عمر کاکا خیل، د نوخار هردل عزیز د بنګ ایم پی اے حاجی زرالم خان صاحب، د قومي اسمبلی ممبر سید شاهد علی شاه، او ورسره نور چې کوم د ضلعي تنظیم او جنرال سیکرټري محبوب علي خان، سره سره نور د محکمه صحت مشرانو اهل کارو، هغې د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس دوره کړې ده. دې دورې نه مخکې د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې د نوي وارډ جنرال میډیسن بی وارډ د هغې هم ډپارټمنټ جنرال میډیسن بی ډپارټمنټ د هغې هم افتتاح وشو. ورسره د ماشومانو چې کوم نوې انفلوئنزا حوالې سره کوم مهم شروع دی نو هغې باندې فوکس و. د هغه وارډ افتتاح یې وکړو. بیا د ماشومانو وارډ معاینه یې وکړه. بیا د هسپتال چې کوم نور متعلقه وارډونه دي هغې باندې هم وګرځېدل. دې موقع باندې د هسپتال چې کوم ایچ ټي دی ډاکټر حمز الله صاحب سره د نورو حکامو د هسپتال هغې ورسره و. نو هسپتال کې مختلف امور د هغې باقاعده تپوسونه وکړل او د هسپتال چې کوم صورتحال دی په دې باندې خبرې اترې وشوې. قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس حوالې سره مسلسل مونږ خبره کړې ده. دلته کې مختلف قسم مسایل دي او ډېر زیات داسې مسایل دي چې هغې باندې ختمې شوي خو نه دي، خو قابو پې اچولی شوې ده. نو دغه حوالې سره د هسپتال چې کوم بورډ دی، د هسپتال کوم نور حکام دي، د هغوی سره په هسپتال کې ځان له میټینګ وشو. هسپتال حوالې سره هغوی نه معلومات هم واخیستې. هسپتال چې کوم مسایل دي او هسپتال کې کوم دې ټایم کې ایشوز دي په هغې باندې هم خبره وشو. دغې حوالې سره نه صرف خبرې وشوې، مشوره هم پرې وشوه د هغې د مخنیوي حوالې سره او هغې باندې قابو اچولې کولو دپاره لایحې عمل هغه هم توی شوه. د هسپتال نه پس صوبایي وزیر صحت نوشهره میډیکل کالج هغې دوره وکړه. د میډیکل کالج چې کوم ټیمو هغوی سره په میډیکل کالج کې باقاعده میټینګ وشو. د هغې مسایل او د مختلف قسمه مسایلو هغه واورېدل. د چې کوم ملازمینو د ملازمینو مسایلو هغه یې واورېده. د فنډونو حوالې سره چې کوم ایشوز وو هغه یې واورېده. نو د هغې د حل کولو یقین دهاني کوم مسایل چې داسې وو چې هغه د فوري طور باندې حل کېدی شو هغه حل شو. دې نه پس میډیا سره صوبایي وزیر صحت گفتگو هم وکړه، خبرې اترې وکړې او هغې د دې خبرې اقرار وکړو چې دلته هسپتال کې د تیر چې کوم تیر شوی وخت دی نو هغې کې دلته ډېرې زیاتې مسایل او ډېر داسې مسایل چې هغې باندې قابو اچولی کول دا ډېر ګران وو. نو موجوده چې کله دی وزیر صحت په طور باندې چارج وایستو نو دلته کې ډېر داسې ایشوز دي چې هغې باندې لاس اچولی دی او هغې کې د برتیانو حوالې سره هم خبره وشوه. بیا دلته هسپتال کې چې کومه مافیا ده او د سټې اډرونو عدالتي احکاماتو د هغې په شا باندې د هغې په شا پټ دي او هلته نه جنګ کوي. د سټې اډر په بنیاد باندې د کلونو راسې دلته د هسپتال په وسایلو باندې قابض دي. نو دغې حوالې سره ډېره غټه خبره وشوه چې مونږ په دې باندې د دې لپاره مونږ باقاعده لایحې عمل توی کړی ده. راتلونکو ورځو کې به مونږ
په دې باندې کاروایی کوو، د بنګ انداز کې به کوو. اوس به چاته د انتظامی او چاته عدالتي دیوالونو په شا باندې د پټېدو موقع نه ورکوو. دا ډېره غټه خبره ده. دلته هسپتال کې څه ټیکې دي او هغه د هسپتال ټولو نه غټ آمدن دی او د خلکو دپاره هغه بروی کار راتلی شي، ځکه چې هسپتال ته کوم آمدن پاتې کېږي نو هغه خلکو باندې لګېدی شي. خو دلته څه وخت نه په یو اډر په یو ځای په یو قیمت دا ټیکې دي او په اندر کاتې چلیږي او هغې کې بس د مختلفو عدالتونو اډرونه راځي او د هغې په بنیاد باندې دلته کې څه مافیا قابضه ده. نو دغې باندې ډېره غټه خبره شوې ده چې دا به مونږ ختمو. بل د برتو حوالې سره هم خبره وشوه چې دلته ټولو نه غټ ایشو هغه د سټاف کمی دی او مونږ کوشش دا دی چې زر تر زر قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس او نوشهره میډیکل کالج کې دلته نوې برتیانې وکړو او دلته چې کوم مسایل د برتیانو د نشوالي د وجې نه د ملازمینو د کمی د وجې نه پیښې دي چې هغې باندې قابو راوستی شي. زه ګڼم نننۍ دوره د صوبایي وزیر صحت د موجوده چې کوم دغلته ام پی ایز موجود و او د نوخار ام ان ایز ام پی ایز زه به مجموعي طور باندې ووایم چې ټول یو ټیم دی، یوې پارټۍ سره تعلق دی او یو بل سره ډېر زیات مفاهمتي صورت باندې لګیا دي. مونږ کتلي دي سیاسي جماعتونو کله چې داسې عهدو ته پارټۍ ورسي او خلک ورسي نو بیا د یو بل خپې راکاږي. دلته مونږ یو شی د تیر څه وخت نه جج کوو چې ام ان ایز ام پی ایز وزیران دا په یو پیج باندې ماته ښکاري او کارم ټول په شریکه باندې کوي. نو که دقسې دی په شریکه په یو پلیټ فارم په یو اواز باندې د دې نوخار په مختلفو هسپتالونو ادارو تعلیم سره سره تاڼي او پټوار دې باندې توجه کا نو زه یقین سره وایم چې مسایل خو ختمیږي نه خو خلکو ته به ډېر لوی ریلیف هغه میلو شي د دې د مفاهمتي پالیسۍ د وجې نه. به هر حال زه تیر څه وخت نه ګورم دا مفاهمتي پالیسي د مونږ الله دې لري د ام ان ایز ام پی ایز په منځ کې موجوده ده او ډېر په طریقې سره کار کوي. بل صوبایي وزیر صحت حوالې سره به زه ووایم چې نوخار ته الله تعالی ډېر سنجیده سینیر سیاستدان په حیثیت باندې دلته مونږ ته وزیر راکړی دی. نو ټول زمونږ چې څومره ام پی ایز دي او ام ان ایز دي د هغې نه یو ټیم په صورت کې د هغې د سیاست نه او د هغې د وزارت نه فایدې اخیستو کوشش کوي او د هغې چونکې زه به دا ووایم د نورو په مقابله کې زموږ چې نور کوم ام ان ایز ام پی ایز دي نو تسلسل پکې د دې یو ام پی ایز هغه موجود دی چې تیر دا دریم ټرم دی او مسلسل په وزارت کې را روان دی. نو بیوروکراسي اسټابلیشمنټ او حکومت وزارتونو کې ډېرې لوی جړې لرونکې وزیر صحت په حیثیت باندې نوخار کې موجود دی. نو راتلونکي وخت کې که د دې داسې مفاهمت جاري وي نو زه یقین سره وایم چې قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس به هم په صحیح پټلۍ